یمن باندې یو بادشاه هغه مسلط و، د یو بادشاه بادشاهي وه او هغه مشرک ذونواس دی هغه نوم و. نو هغه دومره غټ هغه چې دی مشرک و او په شرک کې هغه دومره هغه په مخه منډی و چې هغه ته به چا دا ووایي چې داسې یو موحد سړی او یو د الله منلو والا سړی دی چې هغه صرف الله یو مني. نو هغه داسې یو اور هغه چې دی نو بل کړی و، یو چره یو خندق هغه یې کنستی و چې هغه به همیشه د هنګار ډک و. نو هغه سړی هغه به یې رابلو او هغه ته به یې اول د بت پرستۍ خبره کوله، که د بت پرستي به هغه انکار کو نو بیا به یې هغه چرته او هغه خندق ته به چې دی نو غورځوو. نو دغه وخت سره حق دین چې و نو هغه د عیسی علیه السلام د هغه او خلق به چې کوم دینداره خلق و، نیکان خلق به هغه به عیسیانو. نو په دغه طریقې سره د 100,000 چې دغه عیسیان او دغه نصارا هغه د چرته هغه غورځولي په مختلفو اوقاتو کې، خو 100,000 هغه چې دی نو تعداد هغه د دغې خلقو چې راوبه یې بلل او ورته به یې وي چې تاسو دغه د توحید د دین انکار وکئ. هغو به د توحید د هغې نه انکار هغه نه کو. نو ده به هغه د چرته او د اور ته هغې ته به یې وغورځول. دا ایمان او اسلام دا داسې شی دی چې دا چې یو ځل هغه په زړه کې راسخ شو او په زړه کې ننوته نو دا بیا وځي چې دی نو هغه نه. نو دا څو ګران کار دی چې دغه سان چر هغې ته غورځوي او ته د اسلام او د توحید د هغې نه دستبرداره شه او د نه دستبرداره کېږي او دغه چر دې ته دی دانګي. نو قیامت پر ورځ باندې دغه خبرې دغه قربانۍ دا انسان هغه له فایده هغه ورکوي. الله تعالی به د هر انسان نه تپوس کوي چې ته ما پیدا کړی وې، تعالی ما عقل را کړی و، تا دنیا کې دومره عمر تیر کړی دی، تا زما دپاره څه کړي دي. نو دغه شان څه قربانۍ هغه چا کړي نو هغو بیا د هغې ثبوت هغه چې دی نو ورکولی شي چې یا الله مونږه دا کار کړی و. نو هغه بیا د الله کار دی چې مخکې نه الله تعالی ورته څه وایي، خو هر سړي نه دا تپوس هغه به کېږي که ته او که زه یم که بل دی که بل دی. خو مونږ له چې الله تعالی کوم وخت هغه راکړی دی نو د دې وخت د دې به مونږ نه الله تعالی تپوس کوي چې دې کې تا ماله څه کړي دي، ځوانۍ کې تا څه کړي دي، مال مې دله راکړی و هغې کې تا زما دپاره څه کړي دي، عقل فکر مې دله راکړی و تا هغې کې زما دپاره څه کار هغه کړی دی، ټول کارونه د ځان له کول ما دپاره دې څه کړي دي. نو دغه 100,000 خلق دا خو د هغه اوسېدل. نو یو 2 تنه هغه چېرته وتښتېدل، هغه ترې نه خلاص شله. نو هغه وخت سره قیصر روم دا د عیسیانو د هغو مشر بادشاه و، یو سپر طاقت و، غټ چې دی نو هغه طاقت و. نو څه طریقې سره دغې 2 کسانو هغه ته ځان ورسو. نو نجاشي بادشاه چې دغه وخت کې و هغه هم عیسایي و، د عیسی علیه السلام په دین باندې و او دا حق دین و، هغه وخت کې منسوخ شوی نه و. نو په هغه وجه باندې هغه قیصر روم نجاشي بادشاه هغه ته ووایي چې داسې په نصاراو باندې او په عیسایانو باندې او په توحید والو باندې داسې چې دی نو د یمن بادشاه هغه ظلم کوي او په زرګاو خلق هغه یې اوسېده. نو د دې څه کار وکړه، د دې باندې څه عمل وکړه. نو هغه ډېر غټ لښکر راولېږه او دغه د یمن بادشاه د سره جنګ وکړه، په دې تس نس کړ او د هغه قوم او د هغه خلق څه مړه شله او څه لاړه هغه وتښتېده. دی په خپله هم وتښتېده د ګرفتارۍ نه. نو دریاب ته یې ودنګل او دی په هغه دریاب کې خدای پاک هغه غرق کړه. قیامت پر ورځ به راوځي د دې دومره شرک او د ظلم سره د الله مخې ته هغه به پیش کېږي. نو په یمن باندې د هغه نجاشي او هغه د قیصر روم د دوی چې دی نو حکومت هغه قایم شو. نو دغه وخت سره چې کوم ګورنر هغه چې دی نو و نو هغه ابرهه و. هغه ابرهه د هغه په مشرۍ کې دا جنګ شو او د هغه په مشرۍ کې دا یمن فتح شو او دی بیا د هغې مشر کړ.